یو سړیو عبدالله چکړالوی دا یو غټ منکر حدیثو د طریقه دا و چې دوی زب خپل ټول جون په قران تیروم دا علما ناس دي تاسو بچرتنی لیدل چې قران کې ویلي چې سړی مړ شي نو غسل به ورکه او کفن به ورکه دا ټکی چاته قران کې معلوم دی چې مړی له به غسل ورکه او کفن به ورکه دا ټکی په قران کې نشته اوس د ذهن دا چې ما سره به د جون خو تیر شوی په بخاری او په مسلم او په روایتونو وی تیر شوی الله مې دې معاف کی وی په ایرانی روایتو مې وی جون تیر کو خو مرګ به په قران غواړم نو وی زه دې لپاره قران لاټوم نو د سر نه قران شروع کو چې قران ختم کو نو وی ما په قران کې غسل اونلی دو نو د پلارو فضل غنی اغه وی مال به غسل نه راکوي بے قرآن وکتو وی کفن بگنیشتا مالا با کفن هم نرا کوي وی ولی وی قرآن دا ویلی چې ثم اماته فاقبره چې مړ شوی نو فاقبره فورا قبر دی نه پکې غسل شته نه جنازه او نه چې کم دنو کفن بیا قبر هم دی برزخ ته وی دی قبر تاړو قبر وی نه دا منکرینی حدیث نو دای قبر نه منکار کو فاکبر معنا دا چې الله عمل کو الله برزخ ته ولېګو د خلکو سره د سشتنه نو دا منکر حدیث چې مړ شو نو د خو غسل زکه نه ورکو چې قران کې د غسل خبره نشته د په حدیثو کې ده د ګولونو کفن زکه نه مانو چې کفن خبرم قران کې نشته حدیثو کې ده د جنازي صراحتن خبره چې په جنازه کې بسوي او سو تکبیره بوي دا د قران کې بالکل نشته نو دوی چې دا سه چل دی چې ما به په یو کټ کې واچوي او هغه کټ را پسو بخې یو دیرې ته مې اوسې یو ځنګل ته وړو سپیو شرمخان رالو د غوخ یو کلمې کو ښه بوین ته روان شو لاړو د دنیا نه